الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد د عمرې مسنون او شرعي طریقه چې کوم دی هغه مونږ بیانوله. نو دینه مخکې دوه کلیفونو کې مونږه اول د احرام باره کې تفصیلات بیان کړل او بیا د بیت الله شریف او د طواف باره کې چې کوم تفصیلات هغه بیان کړو. نو دریم کار او دریم رکن په عمره کې چې کوم دی نو هغه په صفا او مروه کې سعی ده، یعنی و پیری په صفا او مروه کې سعی کول دي. نو کله چې دی د طواف نه پسو 2 رکعات منځ کو نو بیا به سیده راشي او د صفا چې کومه غونډۍ ده نو هغه ته به وخیږي او کعبه طرف ته به مخ کې اول بدا آیت وی د قران کریم د سورۃ البقره 158 نمبر آیت ته ان الصفا والمروه من شعائر الله. بیا بدری پیری الله اکبر وی، بیا بدری پیری دا دعا وی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. دا دعا بوي دین پس بیا د دعا په شکل باندې لاسونه اوچت کیو کعبه طرف ته بده مخي او چې څه قسمه دعا ځان نه غواړي که په عربی کې غواړي که په پښتو کې غواړي او که په بل ژبه باندې غواړي. د دعا نه پس بیا واپس را کوشي د صفانا او مروه طرف ته روان شي په عام د خپل مزل مطابق رواني، خو په دې دوران کې بم چپ نه پاتې کیږي بلکې خپل ذکر اذکار کوا، دعاګانې کوا، د قران تلاوت کوا. بیا چې کله الته غشنه شان لیټونه لګولې دي د غشنه لیټونو ته چې کله راورسي میلین اخضرین ورته وي نو په دې کې بیا نارینه او د پاره دا پکار دي چې منډه به وخیل د غشنه لیټونو په مابین کې دغه ځای کې بلک تیز منډه به وي په هر چکر کې ودا کار کې. لیکن کم چې زنانه دي نو هغه به منډه وغیرہ دي کې نو وخی په عام روټین باندې باغوي مزل کوي. او که یو سړی سپینګیره دی ډیر زیات بوډا دی یا بیمار دی یا کمزور دی یا معذور دی نو هغه پکې منډه وغیرہ دی نو وخی په خپل عام روټین باندې دی رواني. بیا چې کله مروه ته راورسېدي نو په مروه باندې هم دغه شان طریقه وکي څنګه چې تا په صفا غونډه وکړ قبله ته به مخ کې او دغه دعا به وي لا اله الا الله وحده. دا ما چې مخ کې بیان کړ درې پیری بیو دینه پس بلا سوچت کې او دعاګانې بد الله نه غواړي. په دې طریقه به بیا د مروه نه راکوشي صفا ته بلال شي. نو د صفا نه چې مروه ته را لیدا یو چکر شو نو په دې طریقه باندې به و چکر چې کوم دی دا اولګي. بیا د دې و چکرو په مابین کې څه خاص ذکر یا مخصوص دعاګانې وغیرہ چې کوم دی دا نه دی راغلي چې په څه طریقه او څنګه ذکر اذکار کې کده قران تلاوت کې دعاګانې کې نو هغه سره کول شي. بیا کچرته یو سړی سعی کوي او په دې دوران کې د او 10 مات شو نو د طواف متعلق هم خبر او کړه کالته دی او 10 مات شو نو طواف د بیا او 10 په حالت کې نه کیږي راضی به او 10 پکې بیا به طواف قزینه شروع کې. خو که سعی دی کول او د کې د او 10 مات شو نو د سعی د پاره او 10 دا ضروری او شرط نه دی. د بیا او 10 په حالت کې به تخپل دا سعی چې کوم ده دا به مکمل کې سر ته به ورسي. او کبل فرض یو سړی سعی کوي او د پدې کې ستړی شو او نور مزل نشي کولای نو کله وخت د پاره د کې ناستو دمای کول نو په دې کې سحرج وغیرہ دا نشته دی بلکې د زمزم وبري ځان سره ساتي او زم وبدي سکی خمزیدار تازه نو دې سره بعد د په بدن کې خ طاقت او دغه چې کوم دی پیدا کیږي نو په خطر طریقه باندې مدا د خپل سعی سرته ورسي. نو دا د عمرې غ دریم رکن دریم کار د صفا مروه ترمن سعی و چې دا غي متعلق مونږ تاسو ته تفصیل بیان کو. والله عالم. هذا وبالله التوفیق.